मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया। पाغه تنور کې داسې اور بلېدو چې هغه ښځې او سړي به کله لمبو پاس راوړه او کله به ښکته یوړه. د اور لمبې وې کله به پاس راوړه او کله به ښکته راوړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې دا څوک دي چې دا د اور په تنور کې پراته دي ښځې او سړي او کله لمبې پاس راوړي او کله ښکته یوسي، دا څوک دي؟ دوه کسانو ورته وویل چې یو جبرائیل او یو میکائیل علیهم السلام. و یا رسول الله دا سړی چې کوم دی چې دا د اور په تنور کې پراته دي دا هغه سړی دی چې خپل ښځې وي او نورو ښځو پسې به ګرځېده. او دا ښځې چې دي دا هغه ښځې دي چې خپل خاوندان یې وو او نورو سړو پسې به ګرځېدې. نو کوم سړی چې خپله ښځه لري او نورو ښځو پسې ګرځي او کومه ښځه چې خپل میړه لري او نورو سړو پسې ګرځي، دا ښځه او خاوند چې مړه شي نو د مرګ نه پس به د هغه قبر د اور تنوري او دوی به پکې پراته وي تر قیامته پورې به کله لمبې پاس راوړي او کله به ښکته وړي. او ورته وفرمایل چې یا رسول الله دا قسمه خلق بم ستا په امت کې وي. زما عزیزانو د مرګ نه وروسته دا منظر کتل چې دی دا خو بوي. په دې دنیا کې داسې اولیاء تیر شوي دي چې هغې قبرونه د اور تنور په دنیا کې لیدلی دي. مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ دا صاحب کشف د پلاور کې په خپل تقریر کې ہوئے چې او لاہوریو میں تمہاری قبریں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں، تمہاری قبریں آگ کی تندوریں دیکھتا ہوں. په دغه مجلس کې علامه شمس الحق افغانی صاحب هم ناست و. علامه شمس الحق افغانی صاحب دا خبره بیا مونږ ته ځان لم کړې وه او بیا په یو جلسه کې م ویلي چې ما حضرت لاہوری رحمت الله علیه نه تپوس وکړو چې تا په دنیا کې قبرونه آگ کی تندوریں وکتل؟ هغه ورته ویل چې علامہ صاحب اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو چلے میرے ساتھ کہ میں آپ کو بتا دوں. علامہ افغانی سے وہی ټانګه کې سواره شو او د لاهور لوی مقبره ته لاړو. ټانګې نه چې کوشو او ودرېدو نو حضرت لاهوري زما په دې مخ داسې لاس ووالو چې لاس یې ووالو نو ما ته لا بھی دیکھیں اس مقبره کی طرف. وې زما د په خدای قسمی
ما چې مقبرې ته وکته د هر قبر نه د اور لمبې راوتې، د هر قبر نه. نو زما عزیزانو دا خبره الله پاک په صیغه راز کې ځکه ساتلې ده چې د مرګ نه وروسته به دې خلقو سره په قبر کې دا حالت کیږي. خو څوک یې ګوري ځکه نه چې بیا به خلک مړي په ځمکه کې نه ښخوي، ټول مړي به بار پراته وي او د اصحاب بویونه به وي او یو بد حال به جوړ شي او نظام زندگی به خراب شي. یعنی الله پاک ته دا ګرانه نه ده چې پادیره ورشي او کم سړی پکې مرداري او داغه د قبر نه درته لمبه راوباسي. دا خبره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ده چې د نیکانو خلقو قبر روضة من ریاض الجنه، د نیکانو قبر چې ده هغه یو باغچه جوړ شي د باغچو د جنت نه، او د بدانو قبر چې ده هغه حفرة من حفر النار، یو کند جوړ شي د جهنم نه، د جهنم یو کند ورته قبر جوړ شي او پاغه لمبو کې دی پروت. د مرګ نرستو به عزیزانو دا حال. نن تاسو په دې ملک کې د ښځو حالم وګورئ او د سړو حالم وګورئ چې په دې ملک کې ښځو سال جوړ کړی او په دې ملک کې سړو سال جوړ کړی، هلکانو پکې سال جوړ کړی. زمونږ بچی تباہ شو، د لویو لویو بزرگانو اولاد تباہ شو. دا د ملک د غلطی پالیسی د وجنه او د ملک د غلطی رویه د وجنه. روټۍ خو خروم خوري، روټۍ خو سپیوم خوري، روټۍ خو خنزیرم خوري. مونږ صرف روټۍ خوراک له خو نه یو پیدا، نه جامو اغوستو له پیدا یو. مونږ خو دې له پیدا یو چې په دې لږ عمر کې به هغه ځای ښه کوې چې قبر دې د اور تنور نشي، هغه ځای به ښه کوې. او زما دې په خدای قسمی دا واورئ، بیا مې دې د خدای په ذات قسمی چې دا د پیغمبر فرمان دی چې بعضې سړی داسې وي چې د قبر نه خلک روان شي نو عذاب ولا راشي، بعضې داسې وي چې لا خلک پې ولاړ او عذاب پې راټول شي. څه به کوئ؟ کم خوا به تښتئ؟ وی د رحمان وینا به هلته در په یاد شي، د رحمان وینا به هلته در په یاد شي چې د یو دیوال ته مخ بل ته د شا شي. قبر کې چې کیدي تاوی کی داسې یو دیوال ته شا شي او بل ته مخ شي. کم کسان چې ستا جنازې ته راغلي، پلاری، رونی، عزیزانی، تربورانی، دوستانی، دوست دا زما دوست. تاسو په ایمان وایئ چې څومره مودې نه ما پسې مونځ کوئ، زما خولې نه هم د دوست ټکی اورېدلی دی، سمین اورېدلی دی. ما چاته دوست ویلي نه دي، او دا بوتاړونه د دوستۍ قابل دي. دوستان هم راغلي جنازې ته،
ایمینیز امپیزم پکې راغلی. ایمینیز دا ایمینیګان داسې دي لکه په دې ګوندلو منډۍ هم لیدلې ده. خبره کوئ. زه بیماره مې ما والله چې دومره په تکلیف درته راځم چې څه حد نشته. ګوندلو منډۍ کې څه خرڅېږي؟ نه ټول ووایي چې اسیډي والا بار ولیکي. څه بلم صحیح که نه؟ سنډاګان هم پکې. نو د ګوندلو د میلې غویان هم پکې راغلي. دا ټول ولاړي او چې تا سنبھال کی نو پھول کھلا رہیں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی. تو ورته وایي چې دا فلانے یہ میرا قریبی دوست ہے, میرا دلی دوست ہے, میرا جانی دوست ہے. بعض سڑے ما تراشی کا نہیں, سڑی تعارف کئی یہ جی میرا جانی دوست ہے اور میرا قریبی دوست ہے, اور ایسے دوستوں میں سے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. نو چې ته مړ شي او دا دوست قبر تراشي نو پھول کھلا رہیں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی, وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد. وہی زما غیاران چې زه مړ شم زما په قبر کې به د ګلونو څادرې وغوړئ. نو زه چې مړ شم هغوی هم زما په سینه کاڼي او خاورې راواچولې. کم دوست هم تر اوسه پورې په هدیره کې لیدلی دی چې لحد ته کوز شوی یو د ګلونو څادرې غوړولې؟ لیدلی هم دی؟ پھول کھلا رہیں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی, وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد. دوستان بدی دے, رور بدیم روانی, پلار بدیم روانی. پلار بدی وی چې خلق ته پښتنو کې شوتر صاحب ته ولې خپای؟ پلار شوتری چی کنه ته ولې خپ؟ ما د بغټل او ما بخوړل. اوس به سوق ګټ مورې څه وایي؟ پوسکای وی وی بچیا اوس به روټۍ څوک راوړي؟ په ایمان وایي چې د یو مور او پلار دا جړه ما اورېدلې چې د دې زوی عمل مې ټیک نه و, په قبر کې به ورسره څه کېږي؟ یو مور او پلار نم دا اورېدلي دي. خدای دې د مورم بنیاد وباسي, ورپسې دې د پلارم بنیاد وباسي. هیڅ مور او پلار سره دا غم نشته چې د دې رذیل عمل خراب دی چې مرګ نه وروسته به د سره په قبر کې څه کېږي, دا به مو اورېدلي هم نه. نو عزیزانو واورئ او په کلاو غوږونو واورئ. یکدم انقلاب په ژوند کې راولئ, یکدم اوار څه پرېږدئ او خدای ته متوجه شئ. ښځه کنټرول کوي, که نه کنټرول کېږي طلاق ورکوي. چې شل بچی راوړي زړه پودړم طلاقه کا کولی سنت دی او پرې خولی فرض. چې سمی گینا او د سړی لور کی گینا پرېږده او طلاق ولا ورک. رشیار ته ما ډېرې په خلکو طلاق کړي او چې راشي راته وایي چې ښځه مې داسې ده داسې داسې وایم پرېږده په وخت کینی قبر بدی د اور تنوري. وای ښه ما پرېږده بس چې ورشي دی غوږ نه ونیسي او روانې زه یو دوه درې بیا په مولیانو ګرځي چې یو دوه درې مې زوی ویلي دي چې دا چې ما له راشي درته چې یو دوه درې ویلي دي د پلار کور یې مران دی. هر طلاق علاج شته او د درې علاج نشته. وخت لري کوئ چې زما قبر په زمور تنور کیږي, زما ښځه د خدای په توپه ولګئ که نه
چې زما قبر په د اور تنور کیږي، زما ښځه دې په توپه ولګي، زما زوی دې په توپه ولګي، زما لور دې په توپه ولګي، زما رور دې په توپه ولګي، چې زما قبر په د اور تنور کیږي. او په خدای قسم چې دا د پیغمبر بیان دی او د بخاری شریف روایت دی، دا سي رښتیا دی لکه د اسمان چې رښتیا دی او د ځمکه چې رښتیا دی. मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया।